تلاش حکومت افغانستان برای آزادسازی زندانیان بیشتر طالبان. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز گذشته در مراسم به مناسبت روز جهانی صلح گفته است که دولت افغانستان در حال بررسی پرونده های زندانیان طالب برای آزاد کردن آنان است. آقای رحیمی همچنین گفته است که دولت سازوکار جدید مذاکرات صلح با گروه طالبان را آماده کرده است. وزیر دولت در امور صلح در حال از آزادی زندانیان بیشتر طالبان از سوی حکومت افغانستان خبر می دهد که پس از برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز دولت افغانستان نزدیک به 900 طالب را از زندانهای افغانستان آزاد کرده است. در برنامه کنونی خط کابل به بررسی می گیریم که تصمیم رهایی زندانیان طالب از کجا آب می خورد و چه سود به روند صلح افغانستان دارد. من رازقیار هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع یونس فکور آگاه مسائل سیاسی در استودیو حضور دارند و تا لحظات دیگر هم سید علیرضا محمودی فعال سیاسی با ما میپیوندند. فکور صاحب بسته بخیر راغلی. فکر کوي په داسې حال کې چې طالبان اوس هم عملاً د افغانستان حکومت سره په جګړه کې دي او د موږ د سربازانو نه قرباني اخلي، ولې د افغانستان حکومت دې ته تمایل لري چې دوی باید له بندخونو نه خوشي سي؟ زه تاسو ته ستاسو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم دا خبر پرون د سولې نړیواله ورځ وه چې د سولې وزارت په باغ بابر کې لمانځله. په دې مناسبت باندې دوی دا اعلان کړی دی یک طرفه یو جانبه چې ګواکې دوی د طالبانو ځینې بندیانو د ایله کولو په پروسه کې دی. په عمومي ډول خو ماته رامعلومیږي ښه دی چې دا د زندانیانو ایله کېدل دو جانبه وي او د اعتماد سازۍ دپاره وي. د بلې خوا طالبانو هم د خلیلزاد سره په ځینو شرطونو بیانو کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت به زموږ 15,000 دي که تر 8,000 پورې زندانیان ایله کوي. ماته داسې رامعلومیږي چې افغانستان دولت د سولې د ورځې د تقدس په خاطر باندې د دې یو نیک قدم اعلان وکړي. اما فکر نه کوم چې دا دی هغه فایده چې دوی ګټه چې دوی سنجولې ده په لاس راوړي هغه دا چې کله داسې د زندانیانو ایله کول یک جانبه وي نو د هغه ضمانت بیا نشته چې دا خلک څوک دي، څنګه ایله کېږي، د کومو معیارونو پر اساس ایله کېږي، آیا طالبان دي نه دي، آیا د هغه طالبان دي چې طالبانو په خپلو لیستونو کې خلیلزاد ته سپارلي دي یا دي که یا دا نور دي. بیا که دوی ایله کېږي آیا دوی به بیرته جبهو ته، جنګ ته، ترور ته مراجعه ونه کړي. نو ځکه د داسې یک جانبه بندیانو ایله کول د سولې په ګټه نه ده. نو بیا ولې یک جانبه تصمیم نیول کېږي د افغانستان د حکومت؟ ما درته ویل شاید دا د سولې د ورځې په مناسبت باندې چې یو نیکه خبره وزیر وکړي. نو نیکي په څه کې ده؟ اوس دلته فکر صاحب تاسو د افغانستان سرتیرو ته وګورئ په جبهو کې په ډېرو لږ امکاناتو جنګیږي. دغه دا ورته لاسته راوړنه ښودل کېږي چې دوی مثلا یو طالب ژوندی نیسي. دا راولي په زندان کې اوس بیا دا د دې دپاره چې مثلا دوی راځي طالبانو ته د خپل اوسني نیت ورښیي بیا یې خوشي کوي. دا خو نیک قدم نه ده. نو فکر نه کوئ چې باید ایله نه سي دوی؟ که زموږ د نظام او سربازانو تلفاتو او هغه جانفشاني چې دوی کوي چې د دوی د نیولو په برابر کې دوی وینې توی کړي دي یا ځایونه خراب سوي دي یا یې خپله تلفات ورکړي او داسې یک جانبه اعلانیږي، طبیعي ده دا د منلو وړ نه ده. شک موږ پر کوو. خو زه فکر کوم د یوې خوا د افغانستان د زندانو ظرفیتونه هم کم دي. په زرهاو زندانیان خصوصا دا سیاسي چې په تروریستي جګړو کې بندي سوي دي. یو به حکومت فکر کوم سپین ږیري مریض د قید پوره سوي یو څو عمر یې پاتې په داسې نامه باندې غیر له هغې د هغسې اکټیو سیاسي طالبانو ایله کول زه فکر نه کوم چې دولت کې دا کار وکړي. هغه په دې چې دولت دا د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې ولې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، امنیتي قواو بندیان دا اوس ملکي بندیان، استادان،
د اهالي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لیواندې بندیان د طالبانو سره هم شته. دا یو اقدام باید کیږي بندي د بندي په برابر کې آزاد شي او بیا ضمانت وجود ولري چې طالبان یې ورکړي چې دا به بیا جګړې ته نه مراجعه نه کوي. ډېره زیاته مننه. د خپرونې پاتې برخه وروسته له لنډې دمې. ادامه برنامه سید علیرضا محمودی فعال سیاسی هم با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین آقای محمودی. پیش از اینکه شما بیاین ما با آقای فکور در مورد اینکه حکومت افغانستان تصمیم داره پرونده های تعداد از زندانیان را بررسی بکنه و تصمیم به رهایی اونها داره بحث کردیم. اینها میگن هر اقدامی که در مورد رهایی زندانیان صورت میگیره باید دو جانبه باشه میان طالبان و حکومت افغانستان. دیدگاه شما چی از فکر میکنین چرا حکومت افغانستان اینقدر به رهایی زندانیان طالبان و ترحم بالای اینها حداقل دیدگاهشان استوار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و جناب فکور صاحب مهمان برنامه، بینندگان محترم سلام عرض میکنم. در چنین شرایطی که حکومت تاکید بر آزادی زندانیان مخالفین و به خصوص طالبان دارد و قبلا هم زندانیان آزاد شد و ما آثار و علائمی را دیدیم که جنگ و در این حال اعمال تروریستی خصوصا در شهرهای کلان بیشتر شد. حال باور ما است که بیشتر این موضوع برمیگرده به مسائل انتخاباتی و اینکه تیم دولت ساز به یک نحوی میخواد که به طالبان امتیاز بده یا به یک شکلی دل اونا را به دست بیاره. البته در اینجا موضوع اگر واقعا به خاطر صلح باشه، ما شاهدی هستیم که در بسیار از زندانهای افغانستان کسانی بناحق یا به اساس رقابت ها یا به اساس دوسیه سازی ها و مسائلی بوده که در مناطق و محلات برای اینا شده و یا یک امکانات در حکومت داشتن کسی خاص رقبای خود به اصلاح حذف کنه و حتی زندانیان کهنسالی هست که مدتی از جرایمشان یا حبسشان گذراندن. خوب است که این مسائل بررسی شود و کسایی که مستحق آزادی هستند و یا شرایطی بیشتر ماندن در زندانها را ندارن آزاد شوند. ولی اگر بحث روی نیروی جنگی، کسایی که در جنگ و در حال انجام عملیات های تروریستی و حتی انتحاری دستگیر شده هن، خب اینا قضیهش فرق میکنه. من فکر میکنم که نه مردم افغانستان راضی به خواهد بود و نه دولت هم در این شرایط میتونه چنین اقدامات را انجام بده. و بحث اساسی است که در گذشته اگر زندانیانی از طالبان آزاد شده، در مقابلش طالبان هم بخشی از زندانی ها را آزاد کرده. ما شاهدی بودیم که مثلا غاری را در فلانه نقطه نیروهای امنیتی پیدا میکنن، دو 180 یا 90 زندانی بود که از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان بود. او در حقیقت به یک شکل تعامل صورت گرفته بود که از این طرف از زندان ها مربوطین طالبان آزاد میشد و از اون طرف هم اونا میگفتن که برین در فلانه نقطه مثلا اینقدر زندانی هست. سناریو ساخته میشد. بعد یک چیز ساخته شده بود، این نبود که او را به اصطلاح نیروهای امنیتی ما در اونجا به در بعضی موارد ما تلفات داشتیم از جانب نیروهای امنیتی افغانستانی به این معنا بود که اینها میرفتن جنگ میکردن، پس از او زندانیان را رها میکردن. بحث ما است که در مواردی که زندانیان اونا هم آزاد شدن به یک نحوی زندانیان را آزاد کردن، دو طرفه بوده. و خوب است که آل طالبان یک آدرسی را دارند در قطر و بعدم یک نیرویی است که به هر صورت در اونجا مذاکره کنندگانی داره. این تبادله به شکلی به اصطلاح روشن‌تر و به شکل شفاف‌تر تبادله صورت بگیره. مسلماً سرانجام هر جنگی به خصوص در بحث زندانیان تبادله و آزادی زندانیان از هر دو طرف اتباع افغانستان است، مردم افغانستان است، ولی اون اصول و روش هایی که وجود داره باید پیشتر عرض کردم در نظر گرفته شود. بخشی از زندانیان باید عقوبت آنچه را که انجام میدادن بکشند به خاطر خساره زیادی که به مردم افغانستان فکر صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې هر څوک چې خوشي کیږي حداقل یو ضمانت باید ترې نه واخیستل سي، دا باید جبهې ته لاړ نه سي د جنګ. مثلا زه یوه بیلګه دغه 809 زندانیان چې د ښاغلي غني لخوا نخوشي سوه دلته ما سره عکس ته تاسو یې وګورئ په ګرینوالج باندې هغه برید چې اوس 800 ورځپاڼې یو ریپورټ خپور کړ چې اصلي ترای یو له هغو زندانیانو نه و چې د ولسمشر غني لخوا نخوشي سه او د بګرام له زندان نه د دو مثلا اوس د دو ځواب بیا څوک وایي؟ داسې پیښې چې د یو رسمي موافقې پر اساس نه وي
او دو جانبه نه یي ضمانتونه نه یي دغه سي حوادث یې منځته راوړي هغه دا چې ته به د نیک نیت په خاطر باندې یو زنداني لکه او دی به بیرته تروریستي جګړې ته ملا تړي نواقص یې دغه دي زه وایم چې لکه استاد چې وویله یو تعداد خو په دغه جنګي طالبانو کې چیم زندانیان دي چې فرض که سنې ډېر دی مریض دی مزمن مریضي لري چې د هغه ساتل یو لوی بوج دی پر دولت او زندانونو باندې طبیعي دی هغه د بشردوستانه هیلو په خاطر باندې ایله کېږي په دې کې موږ او بشري نیادونه څه ملحوظات نه لري ولې یو د طالبانو د سیاسي زندانانو قتلوي ایله کول دا زه فکر کوم ښه دا دی چې دا یو سیاسي عملیه ده دا هغه وخت صورت ونیسي چې افغانستان دولت او طالبان یو موافقې ته سره ورسیږي چې د هغه سیاسي موافقې یو جز دا وي چې د جانبینو زندانیان به ایله کړو په هغه وخت کې روښانه راځي چې د دوی د خالص تسلیم سي او افغانستان زندانبانان مقایسه کړي چې دا به د سولې دپاره کېږي ول تاسو د محمودي صاحب خبرې واورېدې دلته وایي کمپایني بحث هم مطرح ده د افغانستان د حکومت له خوا نه یعنې دوی ویلي دولت ساز ټکټ غواړي چې خپل حسن نیت وښیي طالبانو ته چې دوی مثلا کیدای شي د دوی همکار واوسي که څه رقم دوی خوشي کوي په دې کې شک نشته په دې چې زموږ سیستم داسې دی چې ناست رئیس جمهور کولی شي ځان کاندید کړي د ناستې کاندید کړي اوس طبیعي ده دا رئیس جمهور په خپل دننه کې هم دا علاقه لري چې په دا زمان کې ښې خبرې وکړي نرمې خبرې وکړي ځینې داسې اقدامات وکړي چې د خلکو پر ذهنیت باندې ښه اثر وشي دا په بله دنیا کې هم کېږي دلته هم کېږي او ځینې وختونه تلقي کېږي چې اوس هر اقدام ته وکړي داسې تلقي کېږي چې دا کمپایني دی او زه فکر کوم چې رئیس جمهور به د ځینو بشردوستانه اقداماتو دپاره د ځینو نرمو خبرو په خاطر موخې به هم کمپایني وي او دا کمپایني دا چې څونه اثر کوي هغه به بیا د انتخاباتو په نتیجه کې وګورو اما طبیعي دي دا تلاشونه تلقی کیږي هم دغسې چې کمپاینی دي. ډیره زیاته مننه آقای محمودی. خب حالا زندانی را که عکس و تصویر مشخصاتش شریک ساختن با آقای فکور فکر میکنین وقتی این گونه حوادث هم رخ میده در رهایی زندانیا باز چقدر تاثیر میگذاره روی روحیه سربازانی که در میدانهای جنگ میکنن و حداقل جانشان را از دست میده تا اینها را بازداشت بکنن؟ ببینید یک چیزی که هست او باید لحاظ شود و او است که در آزادی زندانیان حتما نظر نهادهای امنیتی و دفاعی ما گرفته شود. چند روز پیش آقای اندرابی وزیر امور داخله به صراحت در مصاحبه با یک رسانه خارجی گفته که اجازه آزادی زندانیان را نمیده. ببینید زندانی هایی که با زحمات زیاد و حتی خسارت های جانی و مالی فراوان هم به مردم افغانستان و هم به نهادهای امنیتی ما و فرزندان مردم در نهادهای امنیتی با دستگیر شدن و فعلا به پنجه قانون سپرده شده، او را اگر بیایم جزئی مجموعه زندانی های قرار بدیم که آزاد شوی جفای به حق نیروهای امنیتی با مردم افغانستان و او انگیزه و روحیه را دیگه از بین میبره. اینا میگه ما تلفات بدیم و زندانی را بگیریم و آقای رئیس جمهور یا هر کسی که به خاطر دلخوش کردن 4 تا طالب یا امتیاز گرفتن یا صندوق پر کردن در یک نقطه دیگه از افغانستان اینا را آزاد بکنن. بحثی که در اینجا هست کاملا این بحث باید کاملا بحث امنیتی هست و نهادهای امنیتی در این موضوع باید دخیل باشن. از یک طرف تناقض هم در درون حکومت وجود داره. آقای وزیر دولت در امور صلح آقای رحیمی میگه که ما به زندانیان را آزاد میکنیم. اگر مطمئن نظری ایشان همون زندانیایی باشه که با مشکلات صحی دارن، سنشان بالا رفته و یا که واقعا ایرم باز گفته نمیشه که تمام کسانی که به نام طالبان فعلا در زندان هستن واقعا یا طالب بودن یا اعمال انجام نیاز به یک بررسی است. حداقل باید اینا بیان. حتی ما فعلا زندانیان را داریم در محابس افغانستان که 2 سال قبل حکم آزادی اونا یا حتی مدت حبسشان تکمیل شده هنوز آزاد نشدن. چرا دولت و یا به اصطلاح نهادهای مربوطه آمده اینا را بررسی نمیکنن که آزاد شوند؟ میان کسی را مجرمی که در یک عملیات علیه
قوت‌های دفاعی و امنیتی ما دستگیر شده و حکم و مشخص است اسناد محکمه پسند علیش وجود داشته، در عین ارتکاب جرم دستگیر شده. این به اصطلاح میاد روی لیست آزادی به اصطلاح قرار میگیره، ولی او کسایی که برایشان دوسیه سازی شده، برای اونا به اصطلاح به یک شکلی به اساس رقابت‌های منطقه‌ای و مشکلاتی که بوده این به زندان سرنوشتش رسیده در رابطه با و حتی در رابطه با کسایی که مدت حبسشان تمام شده هیچ تصمیمی گرفته نمیشه. بحثی است که نه تنها زندانیان طالبان، هر کسی که در زندان‌های افغانستان قرار داره، حکومت مسئولیت داره، نهادهای عدلی و قضایی مسئولیت دارن که بررسی دقیق بکنن. درست. و کسی که مستحق زندان بودن هست در زندان بمانه و کسی هم که واقعا در حقش جفا شده باید او رهایی شد. فکر صاحب اوس دلته ښاغلي رحیمي ویلي چې نوې کړنلارې دوی په لاس کې لري د سولې ته تر رسېدو. فکر کوئ نوې کړنلارې به څه وي او څونه به حداقل دغه اوسنی حکومت وتوانېږي په دې باندې چې طالبان دې ته حاضر کړي چې حداقل دوی سره خبرې اترې وکړي؟ د اوسني حکومت خو تقریبا 15 ورځې پاتې دي چې راتلونکې شنبې به ټاکنې کیږي او زه دعا کوم او د دوی څخه مې خواهش دا دی چې دا ټاکنې د ثبات سبب سي، نتایج یې ومنل سي، په صندوقو کې رایه لاس ونه وهل سي او د ولاړو کاندیدانو اطمینان او ډاډګیرنه حاصله سي. نو دا حکومت خو یې نشي کولی او دې حکومت دی خپل غني ویلي چې نور د سولې خبرې او تلاشونه موږ درولي دي. اوس نو دغه چې د سولې ماته یو څه رښتیا هم د مخې مې درته ویل چې د سولې بین المللي ورځ وزیر د دولت دا اعلان وکړه. زه دا اعلان هم تر وخت د مخه بولم په دې چې په افغانستان کې لکه استاد چې ول حقیقتا زندانونه په ډېر بد حالت کې دي، ډېر ناخوالې پشکې کې سته، د حجم د لحاظه، د غذا د لحاظه، د کیفیت د لحاظه، تربیه داسې بندیان دي سته لکه دوی چې ول زه نه تکراروم. دوی ته شاید دا چې یې پلا د دغه حالت څخه د زندانونه خلاص کړي، چې یې پلا زندانونه پاک سي، بې ګناه چې بندي سوي دي، چې تر وخت زیات پاته سوي دي، چې اته وایي دغه فرمانونه یې د عفوې فرمانونه یې صادر سوي چې واسطه یې نه ده درلودلې، څوک یې د باندې نه درلودلې چې په پیسې سي هغه نه دا یې خلاص کړي وای. د طالبانو په نامه بندیان خو خپل رئیس جمهور ویلي دي، نو دوی ولې خپلو پخوانیو خبرو ته پام نه کوي؟ ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې د طالبانو بندیان ایله کړي مګر د افغانستان حکومت، او دا به په یو سیاسي جوړجاړي کې د طالبانو سره خلاصوم. هغه دا چې طالبان راسي، خبرو ته حاضر سي، د دوی په اصطلاح ډزبن وکړي، پر یو سیاسي پروسه قناعت وکړي. د سیاسي پروسې په یوه ماده کې به دا چې د دواړو طرفو بندیان دي ایله سي. په هغه وخت کې د دواړو طرفو بندیان ایله کېدل اطمینان هم پیدا کوي، زیږي داسې تشویشونه لکه تاسو چې ویل چې په سابق کې تکرار سوي دي. هغه د کرزي صاحب په وخت کې د زندان وایي خدای دې زه مستقیم سند نه لرم خو افواهات داسې دي چې نږدې ودې ته دي چې دغه څارنوالانو دا وایي په فرمایش یې پیسې اخیستلې، روپۍ یې اخیستلې، دغه د طالبانو چې دا په لیست کې شامل کړه. طالبانو هم په دغه وروستیو کې ویل هغه 900 کس چې خوشي سوي دوی کوي تنها 230 کسه د موږ دي، نور طالبان نه دي، اسې حکومت خوشي کوي. دا دي په دې کې اوس چې حکومت یعنی دې ته لاسرسی او توانایي نه لري چې دغه کمیسیون چې دوی مذهب کړی دي دا کنټرول کړي، پر دې بیا نظارت وکړي. په نوره دنیا کې تاسو په خبره زه استاد داسې نه ده چې یو کمیسیون یو شي ته د یو کار صلاحیت ورکوي، هلته تر شا ناظر ګروپ ورته ولاړي چې دی دا کار څنګه کوي. نو دا چې خپلو طالبانو ویلي زما 200 زندانیان دي، نور هم د طالب په نامه ایله سو، دا چیش دي پیسې اخیسته سوي دي، دی د طالب په لیست کې شامل کړي. پیسې داسې باید بیا تکرار نه سي، دا باید تکرار نه سي. او دقیق فکر ته بیا بل بحث هم اوس دلته دا هغه کوم طالبان چې مثلا حکم د اعدام پې صادر ده یا مثلا نور بندیان هم زښته ډېر دي په بندخونو کې، ولې په دوی باندې حداقل حد نه جاري کیږي؟ په اساسي قانون کې خو زه خو خپله د دې په عموم کې د دې طرفدار یم چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي او زه دا د اعدام جزا د منځ څخه یوسم.
او ټول مجرمین په زندان کې داسې وسیله ورته برابره کم چې د یو مجرم څخه بیرته سالم سړی جوړ سي، کسب پیدا کړي، معاش پیدا کړي. دا اوس خو په افغانستان کې زه وایم چې زما د بېګناه طفل، زما د بېګناه متعلم، رکشه والا، کراچیوان او محصل وینه یو بې وجدان هغه تاسې زه مثلا وروستۍ پیښه په زابل کې در یادوم، دا وژني. زه وایم دا د اسلام په غلطه زما خو ارزو ده چې دغه پیښه چې په دغه کیسه مثلا په میکرویان کې چې وسو، ما د غونه نفر راوستله پر دغه ځای مې ورته د طالبانو باندې چې اعدام سوی دی ورته اعدامول ولې نه کیږي دا کار؟ نو چې اوس نه کیږي دا نو د دوی نه پوښتنه وکړه، دوی نو ولې نه کوي؟ زه خو قانون که خپل د وینو د مسلمان د وینو بدل اخلي، خو د مسلمان د وینو بدل دا دی چې لاس په لاس دی، اسلام نه وایي سترګه په سترګه د پزه په پزه د پزه دې راپرې کړی. ته زما بې ګناه وژنې، 2 د عسکر مړه کړه او 15 ښځې وژنې، نو زه دې هغه اعدام چې در باندې راوتلی دغه د میکرویان په چارایي کې د ششترک کې دار ورته ځړوم، په دغه فامیلو یې ولم ولستی چې د طالب بل پلا دا کار کوي که نه کوي. منن آقای محمودی خیلی فشرده. شما هم در مورد از این بفرمایید که چی باید شود که حداقل کسانی رها نشه که بالای اونها ادعا است و حداقل دستشون مستقیما در خون مردم بیگناه گشته است. خیلی فشرده. بازم تاکید میکنم در این زمینه نظر و به اصطلاح و دیدگاه نهادهای امنیتی و دفاعی ما کاملا باید در نظر گرفته شود. و بعد چیزی که متاسفانه هست در این مسائل بسیاری ها سوء استفاده میکنن، افرادی که باید آزاد شود آزاد نمیشه و افرادی که نباید آزاد شود و تبانی میشه و به مسائل فساد همچون دیگر بخش ها در این بخش کاملا مشروع بوده در گذشته. ما در آزادی بسیاری از زندانیان حزب اسلامی شاهد بودیم، کسانی که مجرم بودند و به قتل و به مسائل جنایی متهم بودند ولی کارت حزب اسلامی کشیدن و در لیست ها قرار گرفتن. همین تو در گذشته بازم به نام طالبان کسایی بودند که در شورای عالی اصول پولهای بسیار کلانی تبادل شد و بخشی از کسانی که نباید آزاد می شدن و امروز رفتن در صفوف دشمن و صفوف پررنگ کردن. باز باید تکرار نشه. درست نباید تکرار شه و دیگر به یک شکلی خوب است که زندانیان آزاد شوند از هر دو طرف تبادله و در این حال کسانی که به اصطلاح دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است و قابل بخشش نیست. تشکر. سید علیرضا محمودی فعال سیاسی و یونس فکور آگاه مسائل سیاسی، سپاسگزارم از حضور هر دویتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.